المجيد وفرقانه الحميد. نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا مرشدی یا رحمت للعالمین. رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال په دغه مبارک ساعت کې او په دغه مبارک ورځ باندې د جمعې مبارکې د مونځ د ادایګۍ دپاره حاضر شوي یو. الله کریم خالق کائنات رب ذوالجلال زمونږ ستاسو د حاضري لیدل اوریدل ویل په خپل عظیم بارګاه کې قبول مقبول او منظور فرمای او خداوند قدوس رب العزال رب ذوالجلال زمونږ ستاسو د خپل معرفت د لوی برخې نه معمولی غوندې برخه نصیب فرمای. حاضر وقت مختصر وی بلا تمهید اور بلا مقدمه دو درې خبرې عرض کول غواړم. د هر چا د خپل عقل او د فهم مطابق په یو څیز باندې یو رای وي یا یو څیز باره کې یو تجزیه لري، خو که چېرې دغې معاشرې نبض باندې انسان لاس کی دی او دا حکیمان چې کله مریض ولا ورشي نو دا یو دوه درې ګوتې په دغې نبض باندې او په دغې رګ باندې کی دی او ورته ووایي چې تا فلان کې بیماري ده او معده ده خرابه ده او سر باندې د بوج راځي وغیره وغیره او اډوکو کې د دردونه وي. دارنګې که چېرې د معاشرې په دغې نبض باندې انسان دا ګوتې کیدي نو معلومیږي داسې چې مونږ حقیقت دا دی چې د خپل رب او د خپل خالق او د مالک نه انتهایی غافله شوي یو. یعنې مونږ چې څومره د ایمان تقاضي دي چې څه ناڅه به ته د خپل د رب په حقله باندې بیدار اوسېږې. د رب العالمین خالق کائنات رب ذوالجلال د احکاماتو په حوالې سره به څه ناڅه بیدار مغز به اوسېږې. د هغې لیول ورځ په ورځ باندې چې څومره بیدار مغزي پکار ده، هغه لیول چې د رب سره د جوړ او د رب سره د تعلق والا کم نسبت ته ډیلی بیس باندې تقریبا هغه کمزوری ګرځي. او دا زه په خپله باندې چې زه د دغې حالاتو د واقعاتو تجزیه وکړم او څه ناڅه انسان د خلکو سره کینی پاسی یا معاشرې باندې نظر ولري یا د خلکو چې کم مسل مسایلو پوښتنې دي چې خلک کمې پوښتنې کول غواړي، کمې مسایلو د حوالې سره کال وکړي میسیج وکړي، ډېره اندازه انسان ته ولګي چې حقیقت دا دی چې بنده د رب العالمین په بارګاه کې چې څنګه تعلق پکار دی هغه انتهایی کمزوری شوی دی. او د هغې وجوهات که چېرې علما کرامو نن نه 600 کاله وړاندې چې کوم علامات لیکلي دي
هغه ټول علامات تقریبا د الله نه په غفلت کې د پاتې کېدو هغه ټول اسباب تقریبا مونږ استاسو کې پوره شوي دي. که امام غزالی رحمت الله علیه احیاء العلوم کې چې څه لیکلي دي، دارنګې عبدالوهاب شعرانی صاحب په خپلو کتبو کې چې کومې خبرې لیکلي دي، دارنګې دیگر ائمه او علماو چې کوم اسباب لیکلي دي چې دا څیزونه راشي معاشرې ته، نو بنده د الله نه غافله کېږي. تقریبا هغه ټول څیزونه شته خو یو نیم لږ زیات او یو نیم لږ کم، خو هغه څیزونه تقریبا د الله او د بنده په منځ کې چې کم آړ راولي، په منځ کې چې کم حجاب راولي، تقریبا هغه ډېر څیزونه موجود دي. په دې بنیاد باندې انسان په خپله باندې سوچ وکړي چې زما د خالق او د مالک سره زما څومره اشنایي ده، ما ورسره څومره تعلق دی، او کوم تعلق چې دی هغه مونږ څومره الله لره خالص دی، او څومره زمونږ د دنیاوي مفاد په دین باندې غالب دي. لکه مثال مونږ همدغه د مونځو د اودس سلسله واخلو، نو شاید چې د مونږ استاسو په دغې مانځو په اوداسه کې هم د دنیا وهمونه او دنیا سوال و جواب په دې مونځ کې موجود دی. عمرې له سړی لاړ شي، د الله په کور کې تاویږي، ویډیو کال به د دې دپاره لایف کال فیسبوک باندې راشي چې زم د الله کور له راغلی یم. چې کوم څیزونه د الله دپاره دي هغې کې به مونږ مشغول یو، بیا هم د غفلت پردې په هغې باندې پرتې دي. نو دې د وجې نه انسان په حقله باندې بذات خود چې مونږ ګریوان کې وګورو، نو مونږ د غفلت چې کومې پردې دي او ورځ په ورځ باندې د خپل خالق او د مالک نه لرې کوي. او ځکه به سفیان سوری رحمت الله علیه چې شپه به شوه هغه به د رب العالمین سره مناجات کول، الله تبارک و تعالی سره به خبرې کولې، او دا به الفاظ هغه عربی کې خو اوږده الفاظ دي، هغه مناجات اوږده دي خو لنډو الفاظو کې دا و به فرمایل چې یا الله ته د ورځم خالق او ته د شپې خالق، ورځ د را باندې په مستو باندې تیره کړه، ورځ ما د خپل د خواهشاتو په نفس باندې تیره شوه، او چې څه زما غوښته کوله هغه په ورځ کې تیرې شوې، او شپه چې هم کومه روانه ده هغه هم د خپل بچو له زه هغه ټایم ورکوم. خدای پاکه ته چې څومره د ټایم ورکولو لایق یې، ما هغه ټول ټایم چېرته بندګانو له ورکړی، چېرته مې نفس له ورکړی، چېرته مې بچو له ورکړی، چې څومره د ټایم ورکولو لایق رب ته یې دومره ټایم ما تاله در نه کړو. او بیا به یې وفرمایي چې مولا به دا لږ غوندې د تهجدو په وخت کې به التجا کوله چې مولا دا لږ غوندې مختصر وخت مې درله درکړی. په دې کې ډېر خلک وده دي او ډېر خلک د غفلت په خوب باندې وده دي. مولا که چېرې دا لږه حصه ما تاله درکړې ده او دا لږ وخت هم تاله درکړو، مولا دا مانا په ډېر څه باندې د خپل شان مطابق قبول کا. نو چې څومره د صلحاو خلکو مناجات وکتلی شي، هغوی په ډېر څه باندې مطمئن نه دي چې مونږ څه کړي دي، او مونږ په ډېر لږ څیز باندې ډېر غټ مطمئن یو، او سر مو ټیټ کړی چې اوس به راته الهام کېږي او که اوس به راته الهام کېږي. په ډېر وړوکي څیز باندې مونږ مطمئن یو چې زه خو نیکوکاره یم، 5 وخته مونځ کوم، زه خو ماشاءالله دا بس بزرګۍ جنډې مې په سر باندې ولاړې دي، تهجد نه راوچتېږم، یا 5 وخته جمع کوم او سهار کې سورت یاسین هم وایم. چې کمو خلکو د غفلت پردې په سترګو باندې دي هغوی ډېر لږ څیز ته ډېر وایي، او چې کمو خلکو د سترګو نه د غفلت پردې اوچتې دي هغه شب و روز بارگاه الهی کې حاضر وي، د رب العالمین بارگاه کې. همدغه سفیان سوری رحمت الله علیه فرمایي چې ډېر ائمه داسې تیر شوي دي چې د هغې تذکرې او د هغې چې کوم انسان حالت زندگی وګوري پته لګي چې دغې خلکو څومره ډېر څه کړي، او بیا هم ورته د څه شي نسبت کوي، نو انسان ته اندازه لګي چې مونږ خو هډو په څه کې شمار نه یو. په دې بنیاد باندې که چېرې د امام غزالی صاحب رحمت الله علیه چې کوم
د کتب مطالعه ده یا د کم د هغې حالات زندګۍ دي ما ذهن لا مختلف قسم خبر راځي خو وخت مختصر دی خو زه به د یو حدیث مبارک په دې ضمن کې وړاندې کم حضور صلی الله علیه وعلی آله وسلم مبارک ارشاد فرمای چې د دنیا محبت چې د حب الدنیا رأس کل خطیئة انسان باندې چې غفلت ټولو نه زیات کم شی راولي د دنیا هغه محبت چې انسان پکې د حلال او د حرام تمیز ونه کی دغه دنیاداری د انسان په زړه باندې د غفلت پردې راخوري هغه دنیاداری چې کومه دنیاداری کې انسان د حلال او د حرام تمیز ونه کی دا دنیا د غفلت هغه پرده ده چې دا صرف اور صرف د حلال او روزگار لري کولی شي ځکه حضور مبارک ارشاد فرمای د محبت هغه د دنیا هغه محبت چې کم کې د حلال او د حرام تمیز نوي کم کې د چا د حق د وهلو او د نه وهلو تمیز نوي هغه دنیاداري محبت حضور فرمای دا د هرې ګناه جړ دی د هرې ګناه جړ دی مثال طور پر د ته په دنیا په حلال او په حرام تمیز نه کې ګټه کې دروغ به پکې وای غیبت به پکې کې د بل سپکه به بیانې د ځان بېځایه ځای تعریف بکې د بل چا د خپې وهلو دپاره به مختلف پلاننګونه جوړوي ځکه چې دغه دنیا چې د حلال او د حرامو تمیز نه خالی شي دا محبت د دنیا مضموم دی او حضور فرمایي دغسې دنیاوي او دغسې دنیادارۍ سره محبت حضور فرمایي د هرې ګناه جړ دی هره ګناه به درنه بیا کیږي د هرې ګناه طرف ته به دهان اوړي او ځکه خو علما صلحا دا خبره لیکي چې کله هم انسان حلال و غذا وخوري هغه نه به الله پاک د حلالو کارونه اخلي او چې کله د حرامو غذا ته خوري او ستا غذا او مال و حال د حرامو وي خدای پاک به د خپلې بندګۍ توفیق نه درکوي او چې کله هم د الله د بندګۍ توفیق درته میلاو نه شو دا د ټولو نه لویه سزا ده او یو خبره مالا ذهن کې رایاده شوه موسی علیه السلام مبارک لا یو ورځې یو کس راغی موسی علیه السلام چونکې تقریر وکړو الله د عذاب نه خلق ویرول او الله تبارک وتعالی د عظمت نه د شان نه خلق خبر کړل او دا یو فرمایل چې د الله بندگانو دا مکوئ گویا عذاب براشي دا مکوئ رب ناراض شي دا مکوئ خدای به قهر در تراشي دا مکوئ د الله د قهر څپېړه به مو وهي دا تقریر حضرت موسی علیه السلام فرمایلو په دغه خلکو کې یو قسم ولاړو هغه راوچت شو او موسی علیه السلام ته وایي چې ای موسی تا چې څه وویل چې دا ګناه مه کوئ د خدای قهر سره به مخ شئ چې کومه ګناه تا وښوده دا ټولې ما کې شته خو یو ورځ هم ماله خو تا چې کوم عذابونه وښودل ماله خو یو ورځ هم الله عذاب رانه کړو ما خیال چې د ستا خبرې صرف د خبرو پورې منحصر دي مزید دا خبرې څه حقیقي معنا نه لري موسی علیه السلام د ټولو امتیانو په مخ کې ډېر سوچ کې شو چې ما چې څه وویل دا خو د الله فرمان دی او دی وایي چې دا ټول ګناهونه مې کړي دي او چې تا کوم عذاب بیان کړو یو عذاب هم ماته نه دی میلاو موسی علیه السلام په دې سوچ او فکر کې چې کله د رب العالمین سره راز و نیاز کېدو رب العالمین بارگاه کې عرض کوي مولا په 13 ورځ خو ما د ستا بندگان د ګناهونو نه منې کول او د ګناهونو د عذابونو بیان نه بعد یو کس ودرېږي او تا ته رب ښه علم دی چې ما ته یې څه وویل خو خپله عارضه مه دا ده چې هغه راته وي زه هره یوه ګناه کوم او ما ته عذاب نه میلاویږي رب العالمین خالق کائنات چې کوم جواب ورکړو ورته وی فرمایل چې موسی ته دغې کس ته ووایه چې دا څومره زندګي تا تېره شوه په دې کې تا چېرته سجده نصیب شوې ده په دغه ټوله زندګۍ کې د خدای پاک یاد د ستا په ژبه باندې چېرته راغلی دی چېرته په دا ژوند کې د خدای پاک د تابعدارۍ عمل چېرته تا کړی دی
او ورته فرمایي چې رب فرمایي چې عذابونه د ګناهونو ډیر دي، خو د خدای پاک په بارگاه کې د عذابونو لوی عذاب دا دی چې خدای پاک د بنده نه د خپل عبادت او د خپل تابعدارۍ او د سجدو توفیق ترېنه اوچت کی. د ټول نه لوی عذاب دا دی. موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې صاحبه رب فرمایي چې عذابونه خو مختلف دي، کانو بارانم یو عذاب دی، اوس دا باران نه ورېږي دا هم یو عذاب دی، منګاییم عذاب دی، مختلف د عذابونو صورتونه دي، خو هغه کې خو بس زیات نه زیات مړ بشي، زخمی بشي، څه داسې تکلیف به درته ورسي. خو رب فرمایي د ټول نه لوی عذاب دا دی چې تا نه زه د خپلې بندګۍ توفیق واخلم. نو مقصد مدای حاضرینو چې د موږ ستاسو چې څومره تجزیه وکړو په دې باندې، نو کله چې یو انسان په مال حال هر څه باندې برابر شي، نو انسان د غفلت پردې په دا زړه باندې راواچولی شي. او دا ولې دا دنیا، عثمان غني صاحب سره هم دنیا وه، هغه په دنیا کې 2 ځلې جنت په پیسو باندې اخیستی دی، داسې مالداره تیر شوي، دنیا کې د خدای پاک سره سودا د جنت شوې ده. دارنګې کچرې وکتلی شي سلیمان علیه السلام خو په هواګانو باندې بادشاهي کړې ده، یوسف علیه السلام مبارک بادشاه تیر شوی دی. نو دنیاداری علما لیکي چې هغه دنیاداری چې کله د ستا د رب نه جدا کی، د ستا او د رب په بنده کې حجاب و پردې راولي، دا دنیاداری مضمومه ده. حضور فرمایي چې کله د انسان د دنیا سره دومره مینه پیدا شوه چې خپل خالق یې ترې نه هیر کړو، دغه دنیاداری دا د هرې ګناه جړ دی، د هرې ګناه بنیاد دی. په دې بنیاد باندې حاضرینو د غفلت پردې کچرې نن سبا وکتلی شي دومره زیاتې دي چې د خدای پاک چې چاله د خدای واسطه ورکې، چاله د خدای پاک یو وسیله ورکې، د خدای پاک یو لحاظ ورکې، د خدای پاک لحاظ هم څوک نه مني، د رسول الله مبارک لحاظ هم څوک نه مني. قسم کول خو تورو چڼو خوراک جوړ شوی دی. د الله د کلام نن سبا قسم بیانول په وړو وړو خبرو باندې کېږي. دا ټول هغه علامات دي چې د موږ په زړونو باندې او د رب په درمیان کې د غفلت پردې دي. او علما لیکي چې دغه پردو لرې کولو دپاره یو سبب دا هم دی چې حضور فرمایي، رب العالمین ارشاد فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب، بېشکه او خبردار شئ چې د خدای پاک په یاد کې، د رب په ذکر کې، د رب په فکر کې، د رب په یاد کې دا د زړونو اطمینان پکې پروت دی. او په یو موقع باندې حضور مبارک ارشاد فرمایلو، حضور مبارک ارشاد فرمایي چې کله یو انسان ګناه وکړي او د ګناه نه بعد حضور فرمایي په زړه باندې یو تور ټاکی ولګي، یو تور داغ ولګي، حضور فرمایي که چېرې دغه انسان استغفار وکړو، توبه یې وویسته او دا اراده وکړه چې مولا به زم بنده یم، دا ګناه رانه وشوه او دا تصور پیدا شو چې الله ما یو جرم وکړو، حضور فرمایي چې دا ګناه دغه تور ټاکی د زړه نه لرې شي. خو که چېرې دغه ګناه نه بعد دوباره ګناه وکړه، حضور فرمایي بل ټاکی ولګي، حضور فرمایي که بیا یې ګناه وکړه بل ټاکی ولګي، تر دې پورې چې دا ګناهونه دومره زیات شي، حضور فرمایي چې دا ټول زړه دا ګناهونو د وجې نه تک تور شي. او حضور مبارک په آخر کې ارشاد فرمایلو صحابه کرامو ته چې دا زړه چې دا زنګ دی، د زړه زنګ ګناه ده، او د قرآن کریم آیات کریمه حواله یې ورکړه او فرمایل حضور مبارک چې کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، حضور رب العالمین فرمایي چې دغه خلکو زړونه زنګ شوي دي. الله فرمایي او حضور فرمایي چې د زړه زنګ ګناه داغ دی، او چې کله د زړه زنګونه زیات شي بیا انسان ته قتل نه ښکاري، جرم ورته جرم نه ښکاري، زیاتی ورته زیاتی نه ښکاري، د بل چا خپې وهل ورته خپې وهل نه ښکاري. ولې زړه تور شي چې کله یې شیشه ګنده وي او انسان مخامخ ورته ودرېږي، مخ ورته پکې ښکاري نه ښکاري، نه ورته دا ښکاري چې ویښته برابر دي او که نه، او نه ورته دا ښکاري چې ګیره مسیږ منځ ده او که نه، ځکه چې شیشه توره ده.
او چې کله شیشه صفای هر څه پکې ښکاري. همدارنګې حضور فرمایي چې دا زړه چې کله زنګ ونسي دا تک تور شي بیا انسان ته دا تمیز نه کېږي چې د ما ژوند په کم اړخ باندې روان دی. او حضور مبارک او رسول الله مبارک صلی الله علیه وعلى آله وسلم او قرآن کریم د دغې د زړه زنګ لرې کېدو دپاره یو علاج ښودلی چې د خدای پاک ذکر ډېر کوئ، د خدای پاک یاد ډېر کوئ، د خدای پاک ذکر اذکار صبح او شام زیات کوئ. او دویم علماء کرام فرمایي چې زړه زنګ چې کم د غفلت پرده ده دا هغې خلکو سره په ناسته باندې لرې کېږي چې کومو خلکو په زړونو باندې د خدای پاک د در نه مهربانیان راورېږي. او چا بایزید بستامي رحمت الله علیه ته وفرمایل، چا ورته وفرمایل چې حضور والا زم غواړم چې الله کریم د ما په حال باندې همیشه رحم او کرم نوازی کوي، داسې یو عمل راته وښیه چې هر وخت د الله د رحمت د صادر لاندې وم. بایزید بستامي سے ورته وفرمایل چې د خو خلکو ناسته شروع کا او د خو خلکو په ناسته کې به ستا د هغوی په زړونو کې ناسته نصیب شي، هغوی په زړونو کې به د ستا تصویر نه کشي. او بیا بایزید بستامي سے ورته وفرمایل چې د خو خلکو د الله د دوستانو په زړونو باندې الله پاک د ورځې او یا ځلې نظر د رحمت فرمایي. 70 بار الله پاک د خو خلکو زړونو ته په نظر د رحمت باندې ګوري. او ته چې د الله د خو خلکو په زړونو کې گویا په تا باندې هم د الله د رحمتونو باران راورېږي. ځکه علما فرمایي چې د غفلت د پردې چې کوم زړونو کې زمونږه غفلت خور شوی دی او په پردو کې راتاو شوی دی، دا به د هغې خلکو په ناسته باندې کمیږي چې کومو خلکو شب و روز د الله په یاد کې د الله په ذکر کې تیریږي. او بیا آخر کې یو آیات کریمه باندې زه اختتام کوم. حضور مبارک ته رب العالمین آیات کریمه نازلی او حضور مبارک ټول امت مسلمه ته خطاب کوي. د رب العالمین دا خطاب ورته فرمایي، الله کریم فرمایي ولا تکونو او تاسو مکیږئ کالذین نسوا الله. الله فرمایي د هغو خلکو په شان د مکیږئ چې چا نه الله هیر دی. او بیا فرمایي فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. الله فرمایي د هغه دی چې الله ترې نه هیر دی او داسې سټیج راغلی چې ځان ترې نه هیر دی چې زه په کومه لار باندې روان یم. او په یو بل آیات کریمه کې رب العالمین فرمایي نسوا الله فنسیهم. الله فرمایي دا هغه خلق دی د الله د در نه شړلی شوي هغه خلق دی چې الله هیر دی ترې نه. او الله فرمایي چې چا زه هیر کړی یم دی د ما نه هیر دی، دی د ما نه هیر دی. او دا څه چې مشکلات دي او څه تکالیف دي هغې بنیادي وجه دا ده چې موږ نه رب هیر دی. او چې چا نه رب هیر شو دا بندگان الله هیروي. د الله هیره داسې دی لکه موږ، یعنې مقصد دا چې الله کریم په داسې خلکو باندې خپلې مهربانیانې نه کوي. دا یو ژوره موضوع ده، په دې باندې مزید خبرې اترې به انشاءالله العزیز آینده جمعې مبارکې کوو. الله کریم د موږ ستاسو د سترګو د زړونو نه د غفلت پردې لرې کړی کړي. الله کریم د موږ ستاسو د غافلینو په ځای باندې د ذاکرینو نه وګرځولی کړي. آمین. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وذریاته واهل بیت اجمعین. دعا چې رب کریم زمونږ حاجتونه پوره فرمای، مریضان ته صحت کامله شفای عاجله نصیب فرمای. رب کریم د غافلینو ذکر شو، رب کریم که مونږ په غافلینو کې شمارو خدایه د هغې د لیست نه مو بهر کې کړی کې د ذاکرینو په لیست کې مو لیکلی کې. رب کریمه د عارفینو په لیست کې مو لیکلی کې. رب کریمه د عابدینو د ساجدینو د راکعینو په لیست کې مو لیکلی کې. رب کریمه زموږ د ټولو حاجتونه پوره وفرمای. څومره مسلمانان دي دعاګانو نه ویلي دي او یا د دعاګانو تمه امید ساتي. رب کریمه د خپل در نه د خپل شان مطابق ښېګړې نصیب فرمای. او په تېره جمعه باندې مونږ اعلان کړی د هوایي فایرنګ د آتشبازۍ په هکله باندې بیا زمونږ ملګري راغلي وو چې یو ځلې بیا اعلان وکړئ. برای کرم بیګا شپې هم تقریبا نن شپې وکړه، بله شپه فیز 7 کې هم داسې څه لوی کیسه شوې وه. په دې کې د مسلمانانو د جانونو نقصان دی. آتشبازي چې دا
حرام کار دی، دارنګې هوایي فایرنګ حرام کار دی ځکه چې دا تبذیر دی. او الله کریم فرمایي چې تاسو د تبذیر نه ځان وساتئ، فضول خرچۍ نه ځان وساتئ. دا چې څومره داسې کارونو کې د حکومت سره تعاون دا عین عبادت دی. او الله د حکومت لم ښېګړې ورکړي چې زمونږ چې کوم د خیر کارونه کوي چې هغې کې مونږ سره تعاون کوي. الله کریم د ټولو حامی و ناصر شي. الله کریم زمونږ د حاضري قبول و مقبول فرمایي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین.